السلام علیکم ملګرو. عمران خان وایي چې دی خو زما پارټي تتر بتر که په زور زما د پارټۍ نه خلک وویښکل، خو اوس زما وخت راغلی، اوس په دی له زه سرپرایز ورکوم. نن په زمان پارک کې د عمران خان صحافیانو سره میټینګ وشو. د هغه میټینګ مکمل نچوړ به د ویډیو کې تاسو سره زه شریک کوم. عمران خان یو مذاکراتي کمیټي هم جوړه کړله چې دغه کمیټي به زی خلکو سره مذاکرات کوي او هغه پاور خلکو نه به هم تپوس کوي چې عمران خان تاسو ولې سیاست نه ماینس کوئ، آیا دی کې پاکستان ته څه فایده شته که نه، او که چېرې پاکستان له فایده وي نو موږ ته هغه فایده ووایي. نو عمران خان به په خپله ځان د سیاست نه ماینس کړي. هغه مذاکراتي کمیټۍ کې څوک څوک دي په هغې باندې هم خبره کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ. نن چې کوم په زمان پارک کې د عمران خان صحافیانو سره میټینګ وشو، صحافیانو ته مختلف تپوسونه وکړل او عمران خان چې نن کوم باډي لینګویج ډیر زیات خوشحال هم چونکې صحافیانو ته تپوس هم وکړو چې رستا پارټي تر بتر شو، مطلب د ستا پارټۍ نه ټول خلک لاړه یک تنها پاتې او د ستا چې کوم باډي لینګویج دی ته اوس هم خان دی په خوله باندې د خاندارانو. عمران خان ولا ډیر زبردست جواب ورکړ. عمران خان ولا وی دا ټول د اعصابو جنگ دی، دا ټول د نرفز جنگ دی او د اعصابو جنگ کې دا خلک مالا شکست نشي راکولی. بل صحافیانو ته دا تپوس هم وکړو چې رستا پارټۍ نه خو ډیر زیات خلک لاړه تای پسې خفانه. عمران خان ولا وی چې څه کسان زما د پارټۍ دا سوچي پسې زر انتهایی خفایم، ډیر زیات پسې خفایم چې زما را پارټۍ مین حصہ وه او څه کسان چې کوم تللي دي په هغې باندې زه خوشحال یم چونکې ما له هېڅ محنت ضرورت رانغو هغوی د پارټۍ نه ویښکلو، ای زما د پارټۍ نه خپله لاړه، ای زما د پارټۍ کې یو قسم لګند. نو په څه کسانو ډېر زیات خوشحال یم چې لاړه او څه کسانو پسې ډېر زیات خفایم او ډېر زیات خفګان راځي. جي بل یو صحافي تپوس وکړو که چېرې عمران خان بین شو نو بیا به د عمران خان د پارټۍ مشر څوک وي. عمران خان ولا وی زما د بین کېدو نه پس، زما د نااهله کېدو نه پس، چونکې زه به نااهله کېږم نه انشاءالله، او که زه چېرې نااهله شم نو زما وایس کیپټن چې کوم دی هغه شاه محمود قریشي دی، هغه به پارټي هینډل کوي. او بل د مراد سید حوالې سره ته هم تپوس شو چې د مراد سید مطلب د ستا په پارټۍ کې څه رول دی. نو عمران خان ولا وی مراد سید د پی ټی آی د پارټۍ مستقبل لیډر دی، چې راتلونکي ټایم کې چې کوم لیډر وي هغه به مراد سید وي د پی ټی آی د پارټۍ نه. بل صحافي دا تپوس هم وکړو چې کېدای شي تا سره د ذوالفقار علي بوټي غوندې معاملات وشي، ذوالفقار علي بوټو سره چې څه شو کېدای شي تا سره هغه وشي. نو عمران خان ولا وی زه هغې له هم تیار یم، ما له پته او داسې کېدای هم شي چې کېدای شي ما سره دی ذوالفقار علي بوټو غوندې عمل وکړي. بل د مریم نواز د پارټۍ کسان چې کوم د عمران خان څه بینرې جوړې کړي چې په هغې باندې لیکلي عمران خان غدار د عمران خان د پارټۍ چې څومره هم مین کردارونه په هغې سره لیکلي دي عمران خان غدار، او په مختلف چوکونو کې هغه تصویران لګېدلي دي. او بیا د مریم نواز چې کوم پارټۍ والا کسان دي هغوی په هغه تصویرانو باندې مطلب هګۍ او ټماټر څخه هم ورویشتي دي، سیاهي یې پې هم توی کړې ده، خپل د لاس په لاس باندې سیاهي ولګوي او په هغه تصویر باندې خپل لاس داسې ولګوي او قسم لعنت غوندې په دغه تصویرانو باندې د مریم نواز د پارټۍ د طرفې داسې ریاکشن ظاهر شوی، بینرې لګېدلي عمران خان غدار او ډېر دغه چې څومره هم پالیټکس دی، هغه چې څومره هم پارټي ده نو هغې تصویران لګېدلي دي او ورسره غدار لیکلي دي. دې نه علاوه چې کومه مذاکراتي کمیټي جوړه کړه عمران خان، هغې کې چې کوم کسان دي مراد سید دی پکې، شاه محمود قریشي دی پکې، پرویز خټک دی پکې، اسد کیسر دی پکې، حلیم عادل شیخ دی پکې، حماد اظهر دی پکې. دا کسان چې کوم دي دا یو مذاکراتي کمیټي عمران خان جوړه کړه او د دې مقصد صرف دا چې دوی به مذاکرات کوي او هغه طاقتور خلکو سره به هم دی ملاویږي او نه به تپوس کوي چې تاسو ولې عمران خان د سیاست نه ماینس کوئ. آیا چې عمران خان د سیاست نه ماینس شي نو په دې کې د پاکستان فایده شته که نه؟ که چېرې فایده وي نو هغه فایده موږ ته ووایي، نو عمران خان به په خپله ځان د سیاست نه ماینس کړي. نن په زمان پارک کې چې دا کوم میټینګ وشو، دا میټینګ د زمان پارک په صحن کې وشو، چونکې په روم او په حال کې دوی دا میټینګ په دې وجه نه کولو چې دوی وي زما عمران خان ولا وي چې زما دې زمان پارک له ډېر خلک راغلي او کېدای شي چې څه آډیو ډیوایس څه نه څه په کمره کې یا په حال کې فکس کړي وي. نو دا میټینګ چې کوم دی څه خبرې داسې وي چې هغه سیکرټ عمران خان ساتلي، نو په دې وجه باندې دا میټینګ چې کوم دی د زمان پارک په صحن کې وشو. جي نو ډېر زیات اپډیټس دي، څه اپډیټس مې پکې تاسو سره شریک او څه چې داسې میجر اپډیټ راشي چې هغه مطلب د شریک کولو قابل وي، نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره زه نور اپډیټ شریک کوم. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.